حدیثو کې یو څو ځایونه راغلي چې دعا کې ناغه الله تعالی زر قبلوي. یو ډله راغله د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم له یا د الله پیغمبر کم وخت کې دعا ډېره ښه قبلېږي نو د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم مته فرمایي د تهجد د مانځه نه پس دعا الله تعالی قبلوي چې سړی الله ته پاسي د درېیمې حصې شپې نه پس او دې دعا د الله په دربار کې کینو د الله په دربار کې د تهجد د مانځه نه پس دعا قبلېږي. بل د فرض مونځ نه پس دعا چې قبله کې نو دا الله تعالی قبلوي. بل چې کله اذان وشي اذان چې کله وشي نو یو کلمې وایي یو خدا نشي اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت دا وایي ګوره دا یادوي دویم دا یو کړه درود شریف وایي او د دې نه پس د خپلو حوایجو د حاجتونو دعا د الله نه کوي. یو چې سړی روژه ماته کې دغه وخت کې دعا کوي نو دغه وخت کې دعا الله تعالی قبلوي. یو چې اول باران راغلی شي نو دغه وخت کې الله تعالی دعا قبلوي. یو چې بیت الله باندې د اول نظر ولګي نو دغه وخت کې الله تعالی دعا قبلوي. دا ځایونه ځان سره یاد سات. یو چې کله صف جوړیږي د عام صف جوړیږي د مانځه ته نو په دغه وخت کې فرشتې حاضرېږي دغه وخت کې الله تعالی دعا قبلوي. بیا یو د کافر او د مسلمان جنگ چې کله ونښلي او اول شهید شي او د اول شهید وینه ځمکې ته روانه شي او دغه وخت کې دعا کوي نو دغه وخت کې دعا الله تعالی قبلوي. او یو هغه موقع کې هغې کې الله تعالی دعا قبلوي دا د ختم القرآن موقع راغلی ده. دا هر قسمه ختم مونږ د ماشوم دستاربندي وکړه دا د ختم دستاربندي ده. که د ماشومانو د ترجمې دستاربندي که د ماشومانو د ناظرې دستاربندي که د ماشومانو د قرائت دستاربندي که د جمع د مونځ دستاربندي وي که چېرته په ختم کې عام ختم دی که د هغې دعا وي یا بالفرض په تراو کې د ختم کړي دي د هغې دعا ده. د دې ټولې متعلق په حدیثو کې راځي چې ته دعا کړې نو الله تعالی دغه وخت کې دعا قبلوي. نو مونږ خو کمزورې راغلي مولوي صاحب مونږ له یو موقع راکړه الله تعالی د دې خوشحاله کړي. دا رنی ختم د قرآن په موقع باندې چې دعا کې د څو شپو ختم راغلی استاد خبرم تینی خو بس راتلو د 14 شپو 14 شپو تاسو ته ګورې دام پته نه لګي چې دا ختم د 100 شپو راغلی دی. شیخ تا ته پته نه لګي ګورې سړي چغې والي راوالي اوسو تېره بل دی راغلی ختم مېلمه راغلی زمونږ په شا توبقه د ختم شپې والا الواله راغلی ښه ګورې دا خبره مې به هر حال دا کوله د اشنا ته خو مې لا پته هم نه لګي خو زه دې چا ته چې پته لګي نو 14 ورځې تاسو حاجي صاحب د الله عبادت وکړه الله ته ولاړ وئ او چې الله ته ولاړ وئ د الله عبادت وکړو نو اوس به د الله نه غوښتل هم کوو نو د غوښتلو ته په شریعت کې دعا ویل کېږي. دا دعا داسې شی راغلی دی چې دا څه شی وي دا دعا څه شی وي انسان وایي چې دا دعا څه ته ویل کېږي دا دعا څه پیدا راغلی ده. د دعا دا پیدا ده چې کله لږ شي وي نو په هغه لږ شي کې به الله تعالی ډېر پیدا دلی درکړي. قرض د باندې د چا راغی او ته اوس عقل جنګې ښه دعا لا نه کې ښه نو چې عقل جنګې نو څه وی یاره داسې چل کومه چې زه 2000 روپۍ به د دې حاجي صاحب نه الم 2000 روپۍ به د ناظمن نه الم او 2000 روپۍ به دلته د سبحان الله نه الم او 2000 روپۍ مې رور دی د هغه نه به الم بس ځان له کیل برابر کې چې 10,000 روپۍ به برابروم او سار به یې دې سړي ته ورکوم. حاجي صاحب ته چې دی وي 2000 روپۍ راکړه هغه وي ملا سړي ته به چېرته قرض نه ورکړې ګوره یاد ساته مولا له چې قرض ورکړو نو ګوره بیا به ورته بخې دا یاد ساته ښه که چېرته مولا له قرض ورکړو بیا دې ته تپوس کوو چې استاد دې راکړه نو ګورې سیده باندې کفاره یک پرو جاري کوي ګورې ښه چې تا ما نه د قرض تپوس کړی دی ګورې کار دې خراب شوی دی. راضیمن ته چې ویل که 3000 روپۍ راکوي یا سړیه دا خو روژه د پروګرامونه تېر شوي دي موږ سره پیسې کم طرف نه راغلي دي سبحان الله خو هغه غریب داسې ګرځي را ګرځي پولیتاق مارغه دی هغه سره پیسې کم دی کار دې ټول خراب شو عقل دې جنګه استاد خو کار دې ټول خراب شو. خو که چېرته بالفرض دعا دې الله ته وکړه چې یا الله پاکه ما له 10,000 روپۍ راکړي او د مقتدیانو کې د سم دندر زوی مقتدي و چېرته سعودي ته تللی یا چېرته دوبۍ ته تللی او ماسخوتن 12 بجې د ترنګو کې چې استاد جي پیسې مې دله رالیږلي دي ځان برابر کا او تا 10,000 روپۍ سار جیب کې واچولې نو ګوره دا د دعا برکت راغلی دی نو دعا کې ډېر لوی کار راغلی دی. اوس دا دعا به څنګه کې
دا مولیان صاحبان نی دا د الله په فضل یو کارم نه کوي ګوري تا خو دکان مکان نه دی اچولی ګوري وانه چې ګوري دا مولیان صاحبان دا یو کارم نه کوي او چې یو کار نه کوي خو بیا هم دا خلک مونږ ته اریاني ګوري ښه یو مولي صاحب تقریر کو او دا مونږ سره په سوونو کرته مولي صاحب شوي دي دا میان مونږ نه کله ناکله تپوس کې څنګه چل دي ګزاره څنګه کېږي ناسې د ګپ خبرې کوو که نه تاسو چې مونږ له ډېرې زیاتې روپۍ راکې او تنخوا راله راکې او دا برېت را باندې تاوښی را تاوښی نو د 100,000 روپو نه زیاته تنخوا راله راکولی شئ وایې که نه نه که نه 100,000 کم ده 100,000 کم ده حاجي صاحب 100,000 نشته 15,000 روپۍ تاسو مونږ له راکولی شئ نه که نه 10,000 روپۍ دله درکولی شي 10,000 دي ده څو ده 4-5 هزار تنخواه ده ته 4-5 هزار باندې دوی ته مونځونه کې ای د پاګله دا ته څه کې 4,000 روپۍ تنخواه ده د استاد جي څونه باجي 4,000 د 4,000 روپو تنخواه کې تاسو به اخر مونږ ته وایئ چې مولیانو تاسو څه کوئ تاسو په دې 4,000 روپو باندې په میاشت کې یو تروړه کېږي او یو ورسره د غوړو ډبې کېږي بله خو څه نشته که نه چې یو تروړه یو د غوړو ډبې پرې 4,000 شنو د استاد جي به نور څه چل کوي خو زمونږ په دې رزق کې الله تعالی خیر اچولی دی برکت یې اچولی دی او دا خیر او برکت داسې شی دی چې سبب نشته او نتیجه په الله تعالی ما استاد جي نه غنم کړلی دی او نه جوار کړلی دی او نه تماکو کړلی دی او نه ګنې کړلی دی بیا هم الله تعالی د ده ګزاره الله تعالی کوي دې ته څه ویل کېږي دعا ویل کېږي او کله ناکله اسباب به موجود نه وي او الله تعالی به دله فایده درکړي دې ته څه ویل کېږي دعا دوه خبرې ما وکړې ښه خو تاسو زمونږ د مولیانو په خبرو نه پوهېږئ خو چې مونږ یې ښه پستي کړو بیا پرې پوهېږئ یو دا ده په خپله اصطلاح کې مونږ دا ویو چې په قلیل سبب باندې کثیره نتیجه مرتب کول او دویم دا ده چې سبب او موجود نه وي او نتیجه مرتب کول په دې په یوم دا مې راته په خپل منتر کې خبره وکړه په عربی کې مې راته وکړه قلیل شی وي او نتیجه پرې ډېره وي قلیل شی نتیجه پرې ډېره څه ته ویل کېږي دکان دی واچو یا بالفرض یو جرب غنم دی وکرل او خواته دی ګاونډي غنم وکرل اوس ته لاړې ملا صاحب له چې ملا صاحب دعا راته کوه مور له لاړې دعا راته کوه پلار له لاړې دعا راته کوه په خپله دې د الله په دربار کې دعا شروع کړه چې یا الله پاکه دا غنم خو مې کرلي دي خو دې کې خیر او برکت واچي او اومیو پټې وي اومیو شان اوبه شوي وي اومیو شان خاوره ورکړلي شوي وي او ستا دې پټي او ستا دې جرب غنمو 100 منه غنم وکړو خواته چې د سره بل سړی دی د هغې هغه 10 منه وکړو نو دې ته څه ویل کېږي د دعا برکت چې کله ناکله یو شی کم وي خو نتیجه په هغې باندې ډېره راغلي وي